ډېر داسې سامان و چې دې هوټل والا ته په چیر روټۍ کې پرېښی دی د دې مشین والا سامان و پیسې نه وې ورسره ما له خپله ما نه یې کبان خوړلي دي ما له یې پکې اوسپنه راکړې ده په بدل کې ګوره دپاره د الله کیمره لګېدلی چې د الله نه یې پټو که نه انسانانو نه یې ولې پټو خو هغه ټیکهدارانو ته هم بیل نه پاس شوي نو خو ګرانو کتونکو الب خان شیرپوه یم یو وارې بیا خیالي پول کې موجود یم کیمرامین را سره یاسر خان دی بشیر کاکا د عمرې نه راغلی و د هغه هم برکې له راغلي وو نو چې په دې لار ځوم او راځوم نو موږ د دې پول یادخاني کوو تېر ځل چې راغلي وو نو دلته کې مشینري وه دې ځای کې یو کوی جوړ شوی دی په هغه کوی باندې څه 3.5 لکه روپۍ لګېدلي 3.5 لکه دا کوم پول چې دی دې کې چې کوم ځای و نو زمونږ هغې خبرو دا رنګ روړو چې هغه ځای کې په سیمټو یعنې په مساله باندې لږ ډېر کار وکړو خو زه دا خبره کومه چې دا پول چې کوم دی دې وخت کې د کروړه روپو دی د کروړه روپو پول دی د دې نه اوسپنې پټېږي او په دې باندې بولیم شي و ټنډر هم پې شي خو بیا هغه ټنډر له هغې پته نه لګي څوک وایي چې قریبا 2.5 کروړه باندې دا اخیستی شوی دی او څوک وایي چې نه لا ټنډر یې نه دی شوی خو بهرحال په دغه پول باندې بل پول جوړېږي دا اوسپنه دومره قیمتي اوسپنه ده د انګریز د وختو د 100 کالو نه زیاته شو خو سوال دا دی چې دلته کې کومه مشینري وه هغه چېرته یوړه نصرت حسین توپان موږ سره سینیر جرنالسټ هغه سره به خبرې اترې کوو څه به وایې توپان صاحب یاره بس دې حوالې سره خو چې دغه وکړي نو که د صدریاب د پول صورتحال وګورو هم دغه قیصې دی او که د دې پول وګورو هم دا تېر شوی ګورنمنټ چې 9 کاله په دې صوبه باندې حکومت تېر شو نو د هغوی د هر کار چې کوم ډېره ناقص کارکردګي وه ټیکې چې به کوم وې نو هغه به ډېر منظور نظر کسانو ته میلاوېدی او یو کار چې به د 1 کروړونو او په 25 لاک میلاوېده نو هغه کار به آلریډي ناکام خو بیا بیلونه ټیکهدارانو به دا فریاد کوو چې موږ ته بیلونه نه میلاوېږي په دغه وجه چې کوم دی نو ټول کارونه همدغسې پنډنګ پراته دي څنګه چې خیالي ستاسو مخې ته دی د دې باقاعده هر څه شي وو اوس پته نه لګي چې مشینري څه شوه هغه منصوبه څه شوه د دې هغه ټنډر څه شو کوم بجټ چې د دې اپروول شوی او ټیکهدار ولې وتښتېده نو دا خو تېر شوي صوبایي حکومت له پکار و چې دغه خو اوس موجوده وخت کې نګران حکومت راغی نو دې نګران حکومت له پکار چې په دې کې کم خورد شوی دی په دې کې آزادانه تحقیقات وکړي او د قوم تار څه ښکاره کړي چې دا ولې دا هر څه پټ دي صحیح ډېر لوی خوربر شوي دی راشه ورور مې دې خوا ته ډېر ورسره به خبرې اترې کوم ځکه چې دې پول سره خوا کې وي نو دا مشینري چې کله دلته کې ولګېده د دوی مقصد څه او هغه ځای کې یو لویه ډیپه جوړه کړې وه خو ګیج و هغه ویټ دپاره یې دغه کړی و د وزن هغه دي وي چې دا ځای کینې و که نه دغې دپاره هغه دونه ډیرې جوړ کړی و خو سین یې وړل هغه هر څه او باقي د دې شي خبره وه نو دا خو بس شورو یې پرې واچوله ځینګ مخکې شورو شوې وه مټۍ م پکې وخوړه را باندې ښه وي دوا د خیر وکړې هر څه وشو شورو واچولې شوه 2 ورځې کار وشو په 3 ورځ شی بند شو بس او څه وي چې پول جوړو او پول جوړېده که نه دلته باقاعده دې دغه کې پیمان لګېدلي و غټ غټ دغه یې ولې جوړ کړو هغه د کروډونو روپو سیخو دغه شانې جالونه جوړ کړو هغه نورونه او بادونه اوبه وویل زنګ شو هغه هم ختم شو هغه هم په کباړ یې خرڅ کړ په دوباره ډېر داسې سامان دغه خبره کولی شم مسله خو نشته نه ډېر داسې سامان و چې دې هوټل والا ته په چیر روټۍ کې پرېښی دی د دې مشین والا سامان و پیسې نه وې ورسره ما له خپله ما نه یې کبان خوړلي دي ما له یې پکې اوسپنه راکړې ده په بدل کې ګوره دپاره د الله کیمره لګېدلی چې د الله نه یې پټو که نه انسانانو نه یې ولې پټو خو هغه ټیکهدارانو ته هم بیل نه پاس شوي نو خو همدغه د بل خبره وه زما په خدای قسم اوس هم زما تقریبا 850 روپۍ یو ته پکې پاتې دي اوس هم په دې ساعت موجودن او وروبخه ځه نو بس خود مې وبخلې چې هغې غریبانانو د دونه کار خراب شو نو دغې کې به ورته څه هغې کې هم دې لږه اوسپنه اخیستې وه که نه نه هغه سړی چې هغه بل ټیکهدار و هغه بس لاړ وتښتېد چې بل لاغې بیا د هغه مزدورانو دا حساب کتاب وکړو دا خوره پرته ده دی په دې هوټل والا خرڅه کړې ده دې ته کانه پینه کړې ده او پیسې نه وې نو دی ورته پکې پرېښې ده او دا خوره یې پرې خرڅه کړې ده او دلته څه وي چې په هغه کوی باندې څونه پیسې لګېدي 3.5 لک روپۍ هغه چې چا جوړه و هغه وې چې زمونږ په دا نه خرچه اوس زر وخو شو او بیا هم لکه پوره نه او پوره نه دی شوی بس هغه نیمه کې هر څه پاتې شو بس بند شو پیسې اوس پته نه چې د حکومت لاړې که د دې لاړې وزه خبره ده ګرانو کتونکو دا موږ ته د پی ټي آی په حکومت کې موږ کمې داخلونه لیدي خیران به شي که نه هغوی دومره نخره بازه او یاره نخرو سره بلد هم دي
چې څونه نخرې کوي نه هغوی پې من غټېږي یاره دا د چارزدي د امپیګانو امنیګانو کارکردګي درته ښیم ښه چې په روټۍ کې ورته سیخونه پرېښودله او په کبانو کې ورته اوسپنه پرېښودله او لا خاوره یې پکې پرېښې ده دغه خاوره یې ورته پرېښې ده نو دا خاوره چې کومه ده په دې کې هم روټۍ خوړلې ده دا هم دغه شوې ده او قام چې کوم دی نو قام لاړو پول ویل ته جوړو ګیج یې دغه کو هغه نه شو نو بیا وی په دې منځ کې یو پول جوړېږي په دې منځ کې یو پول جوړېږي اوس موږ سره د دې اوسپنې غم دی چې دا چاله په کم ورکړې ده نو زه نګران وزیر ته وایم وزیر اعلی ته چې د چارزدي اوسېدونکي دا هم د ډېره واضحه خبره وکړه چې ټول پول په هوټل په ډوډۍ کې تللی دی د چارزدي د خیالي پول د هوټلونو په ډوډۍ کې تللی دی لاله ډوډۍ کې چې کوم دی هغه شو دا زه اریان دیم چې دوی څومره ډوډۍ خوړلې ده دا ډېره خیران کن خبره ده چې دوی دا خېټې وې خو سو نو لاړه او دا د خیالي پول چې کوم دی دا هم درته وړاندې کړو دا یو ډېره عجیبه خبره پکې مخې ته راغله نو ګرانو کتونکو الله دې زموږ په خیال رحم وکړي یو خوا ګراني ده بل خوا بدامني ده بل خوا لاقانونیت دی بل خوا د عدالتي نظام تاسو ګورئ چې څنګه نظام دی او درېیم پکې دا ده چې کرپشن په دومره لوی مقدار کې کرپشن شوی دی په دومره لوی مقدار کې او دا خو واضحه ده چې د خیالي پول چې کوم دی هغه په ډوډۍ کې لاړو او هغه ځای کې چې کومه کنده وه نو زه زموږ خبرو سرنګ روړو په هغې څه چې وشو او د دې پول هغه سر ته چې ځې نو هلته کې هم چې کوم دی خاونو کمرې پکې جوړې شوي دي نو هغه هم پکې دننه راغلی دی نو ډېر عجیبه شانتې ده بس تاسو همدغه پروګرام وړاندې کوو او موږ د پول غوښتنه کوو او دا اوسپنه چې ده په دې اوسپنې باندې بل پول جوړېږي دا د کروڑه روپو ماهرین وایي چې دا د 12 کروڑو روپو اوسپنه ده د دې ټینډر شوی دی او ټینډر یې 2.5 کروڑه باندې شوی دی نو په 2.5 کروڑه کې خرڅ شوی دی نه دی خرڅ شوی خبره ځوړنده ده موږ ته علم نشته دی نو ځکه قبل از وخت څه نشو ویلی خو انتظامیه د دې تحقیق وکړي مننه